سینیئر وایس پریزیډنټ پی ټی آی دیرلور سره مې تعلق دی. زه خو د ټولو نه مخکې تیمارګره چونکې هیډ کوارټر دی، تیمارګر باندې علمزیب خان هم خبرې وکړلې. موږ هم د دې ځای نه 12-13 ووټ موږ هم اخیستی دی. دلته چونکې مسلې ډېرې زیاتې دي، هیډ کوارټر دی، د ټولې ضلعې هیډ کوارټر دی، نو دغه مسلې ډېر میجر مسلې دي جي. په دې کې سپیشلي جي که تاسو ته خیال وي تېر شوي کال 2 کالونه د غلا رجحان ډېر زیات سیوا شوی دی، او زما چې څونه خیال دی دلته غټې غټې پلازې او غټې غټې پلیټونه ساز شو، پلیټس چې په هغې کې د بار ضلعو نه خلک راځي او پاتې کېږي. خو خاص کر ډي پي او صاحب به دې موقع نشته، خو د هغو نماینده شته دی چې دلته د دې خلکو رجسټریشن باقاعده طور وشي، او چې دلته څوک پاتې کېږي یا په رینټ باندې دا پلازه ورکوي، کمره ورکوي، نو باقاعده سره په مالک باندې دا فرض کړي چې چاله وکړي د هغه د موبایل نمبر یا هر څه شی. ته زه یم د دې سره به دې مسلې ډېر زیات حل راوځي، سپیشلی دا لږه لازمي ده سره. دویم نمبر چې اربن هیډ کوارټر ته صوبایي حکومت موږ مشکور یو چې 50 کروڑ روپۍ زموږ د اربن تیمرګړي دپاره راکړي، خو مې بي د دې حده پورې هغه 50 کروڑ روپۍ کې موږ دا غواړو چې هر څوک یې لګوي، موږ ته هېڅ اعتراض نشته دی، خو دلته سیاسي قوتونه شته دی، سیاسي مشران شته دی چې دا زموږ په مشاورت سره ولې د دې ځګې په مسالو باندې بنسبت موږ ډېر زیات ښه پوهېږو چې دغه روپۍ که مې راغلي دي چې دا په ښه طریقه سره ولګي، او دا 50 کروڑ روپۍ دي چې دا 50 کروڑ والا چې دا په اربن تیمرګره باندې ولګي. زموږ یو موصوفه مخکې ورځو کې ویلو چې یاره دا 20 کروڑ روپۍ دي، نو لحاظه دا 50 کروڑ روپۍ دي، دا دې زموږ د اربن تیمرګرې نه بل ځګې ته نه وړي، دغې باندې دې سپیشلي لږ دغه وشي. دویم نمبر جي زموږ ټیمو صاحب ناست دی جي، سپیشلی که موږ وګورو په منډه کې، په تحصیل منډه کې، په هر ځای کې سټریټس لایټس لګېدلي دي، خو د بدقسمتۍ نه زموږ بلامبټ کې خو شته دی جي. ما پې کوشش کړی و لایټس یې سوي وو، هغه لایټونه یې لګولي اوس بیا پکې څه سوي دي، هغه لګول به غواړي، خو زه د تیمرګرې خبره کوم جي. د ماسخوتانې چې ورشئ تکه توره تیارۍ بونډله ورشئ هلته لایټونه لګېدلي ځای په ځای باندې، نو لحاظه ولې زموږ دا تحصیل څه غریب تحصیل خو نه دی، ټول نه غټ انکم زموږ د تحصیل دی جي. لحاظه دویم نمبر اډه که تاسو ورشئ چې د فوډ شکار ده ختمه شوې ده، په کومه زمانه کې به دا پخ شوي دوباره نه ده شوي، ښه باقاعده فن ورسره دی جي، ډېر ښه سورسز دي ورسره، لحاظه دا دې ښایسته کړی شي، ولې دغه اډه زموږ لپاره هم یو ښکلا ده او برابر ځای دی جي. دویم نمبر جي زه دا خبره کومه چې زموږ د ملک وزیر اعظم صاحب اعلان کړی چې په نومبر کې به موږ لوډ شیډینګ ختموو د دې ځګې نه. زما په ښځه متارکت دلته خو څوک اکسین یا څوک نه دی راغلی، دواب ده راغلی دی جي. زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې دا خبرې دو کوي چې موږ به مکمل لوډ شیډینګ لحاظه 2 ساعت کې نه شوي، دونه رحمت راورېدلی چې ډېر هوا پکې نه وه، بل څه پکې نه و. پرون تاسو کتلي دي بجلي د سهار نه تللې وه چې څه ټایم راغلي، نو لحاظه دا که دا لوډ شیډینګ وزیر اعظم صاحب ختم کړی او لحاظه کړی، نو دا دیرم د پاکستان حصه ده، په ده باندې د رحم وکړي، دا لوډ شیډینګ د خپل کم کړي، لکه څنګه چې کوزه کم شوی دی، په دې کې اکسین صاحب خپل باقاعده سره کوم لوډ شیډینګ ټایپ دی هغه دې راوالي او هغه دې کوي، دونه لوډ شیډینګ ضرورت نشته دی کوم چې په هر بند تیمرګره کې کېږي. دویم نمبر جي تحصیلونه زموږ سیټونه خالي شوي، هغه اناونس شوي دي جي. زه دا خبره کومه جي چې زموږ یو شاهي خیل تالاش کې جي او یو سمرباغ کې جي، په هغوی ته بیا غټ غټ فنډونه را روان دي جي، څنګه چې ډیټ اناونس شي نو په هغې کې ډیولپمنټل کار ودرېږي جي. تاسو لږ سپیشلي دا په نوټس کې وارئ، خاص کر الیکشن کمیشنر صاحب چې یاره دغه کارونه کم از کم بندول پکار دي. په 21 دسمبر باندې الیکشن دی، د هغې نه بعد دې باقاعده سره ودرېږي، خو د اوسه پورې د دغه تحصیلونو چا تپوس نه دی کړی، چونکې اوس الیکشن په سر باندې ودرېدو، نو هره پارټي لګیا ده، هره پارټي خو نه ده، څه پارټیانې لګیا دي چې هغو فنډونه وړي او هلته لګوي، نو لحاظه په دغه هم په خپل لګي کېښودل پکار دي. نه جي نه لږ صبر وکړئ، لږ صبر وکړئ، خیر دی، لږ تعامل وکړئ تاسو. دویم نمبر جي زموږ صوبایي حکومت تاسو ته پته ده په ایجوکیشن او په هیلث کې ایمرجنسي ډیکلیئر کړې ده او ډېر غټ فنډونه راغلي دي. د ایچ او صاحب ناست دی، دغه د فنډونو څه مسله نشته دی. په هسپتال کې په هره کټګري کې ډاکټر سپیشلیسټ بھرتي شوي دي، خو تر اوسه پورې قوم ته د هغې خاطر خوا نتیجه نه ده راغلې. ډاکټر صاحب چونکې په دې خبره باندې ډېر زیات پوهېږي، څونه سپیشلیسټان چې دي هغو دا وایي چې زه راوند کومه، راوند چې تو د 11:30 بجو پورې د راوند په نامه باندې په خپل واډونو کې ګرځي، د هغې نه بعد 11:30 بجې چې دا پیډۍ ته راشي نو 1 غنټه ټیم جي، په 1 غنټه کې هغه ته دونه کسان ولاړي
چې هغه کتل نه هسې بیخي دغه مریض سره زیاتې کول دي. کوم انټرنیشنل یو دغه چې شو چې هسې په پاکستان کې وایي ټول مریض ته 2 منټه ټیم ورکړی کېږي، حالانکې په یورپ کې 22 منټ ورکړی کېږي. نو لہذا دغه کوم سپیشلستان چې دي نو دا د باقاعده سره 9 بجې ټیمي څه ټیم باقاعده سره په بیډ ټایم کې دي کېني چې د خلکو ته تکلیف ډېر نه کېږي او دا پر وخت د حکومت چې کوم کوششونه کړي کوم پیسې پهل کې ده کړي چې دې نه خلک مستفید شي. دویم نمبر ډېره غټه مشینري راغلې ده زموږ هیډ کوارټر ته، هغه د اوسه پورې فنکشنل نه ده جي راغلې ده په کارټنونو کې دغه شان پرته ده. نو لہذا هغه فنکشنل کول غواړي او دغه به د قوم ته د ډېره غټه فایده ورسي. زما دغه یو څو ریکویسټ وي جي دا که تاسو لږ سیریسلی والئ جي او دوباره مونږ ته د دې خبرې عموما خو داسې پکېدل چې وشي کولي کچري خو څه ریزلټ نه وي. نو لہذا زه به په انتظار یم دا کومې خبرې چې ما وکړې چې دې ریزلټ ما ته په 15 ورځو کې دننه دن راشي زما کوم ډیم کې غواړي نو باقاعده سره زه هغې ته حاضر یم. ډېر مننه، شکریه.